بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، علم حاصل کړئ، په هر حال کې علم حاصل کړئ. دنیا کې به تاسو څوک سوي، څوک پسوي، څوک پسوي، قسمه قسم خبرې به درته خلک کوي چې ته علم حاصلې، په دې علم کې ستاره دنیا څه فایده ده. داسې قسمه مختلف شیطانی وسوسې به ستا مخې ته راځي، ځکه چې لکل شیء آفة وللعلم آفات. د هر شي دپاره آفت دی او د علم دپاره چې دی هغه ډېر آفتونه دي، آفات دي د هغې دپاره. علم حاصلول ډېر ضروري دي. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په بازار کې روانو، په یو سړي باندې تېروتل وشو چې هغه دا دعا کوله: یا الله، ما د خپل چند خلکو کې شامل کې، او یا الله ما په خپل چند خلکو کې شامل کې. حضرت عمر رضی الله عنه ته تپوس وکړو چې دا دعا تا کوم ځای زده کړې ده، دا دعا تا ته چا ښوولې ده؟ هغه ورته په جواب کې وویل چې ای عمره، دا دعا ما د الله پاک د کلام نه زده کړې ده، د الله پاک د کتاب نه زده کړې ده. رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې وقلیل من عبادی الشکور. زما په بندګانو کې چند بندګان داسې دي چې هغه زما شکر ادا کوي، زما شکر ادا کوونکي دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده، هغه په ژړا شو او ځان ته یې تنبیه ورکړه، زورنه ورکړه، وصیت یې ځان ته وکړو چې ای عمره، په دنیا کې خلکو سره ډېر زیات علم دی او ستا نه هغه په علم کې مخکې دی، هغو ته هر څه معلوم دی، تا ته هېڅ نه دي معلوم. بیا هم عمر رضی الله عنه دا دعا وکړه چې یا الله، ما په خپل چند خلکو کې شامل کړي. دا ټول د علم د لاسه، د علم د وجې نه علم حاصلول ضروري دي.